بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن زه تاسو ته یو ښایسته او ښکلې مجرب وظیفه ښیم او ښایسته عمل زه تاسو ته ښیم چې کوم خلک د الله د نبي د دیدار او د زیارت او د ملاقات خواهش ساتي. څوک دا غواړي چې زه په خوب کې د الله د نبي دیدار وکم، د الله د نبي سره ملاقات وکم او د الله نبي په خوب کې ووینم، د هغه زیارت وکم. دا کوم عمل چې زه تاسو ته ښیمه، په دې عمل زه تاسو ته قسم هم خوړی شم چې دا عمل زما په تجربه کې دی، دا ما ازمو کړی دی، ډیر مجرب عمل دی. دا عمل څه شی دی؟ دا عمل چې دی د 22مې سپارې یو آیات مبارکه دی چې کوم تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. دا آیات دی، دا د 22مې سپارې د سوره احزاب آیات دی. کله چې د ستا د ملاستې او د آرام وخت شي، ټیم شي، اودس به وکړي او په اودس کې به خپل بسترې ته، خپل د آرام ځای ته لاړ شي. په سنت طریقه باندې به سملي او یو څو ځل به په نبي علیه الصلاة والسلام باندې کم از کم 100 ځل به په نبي علیه الصلاة والسلام باندې درود شریف ووایي او بیا دا آیت مبارکه به شروع کې د دې ورد به کې، ډېر ورد به کې، ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. دا آیات به ډېر وی د دې ورد به کې، تر دې پورې چې د دې آیات په ویلو کې تا ته خوب راشي. یعنی دا آیات د په ژبه باندې جاری وي او دې کې تا ته خوب راشي او وده شي. انشاءالله زر تر زره به د نبی علیه الصلاة والسلام دیدار د دې آیات مبارکه برکت سره وکړي. الحمدلله ما ته نصیب شوی دی، ما دا آیات ازمو کړی دی، ما ته د دې آیات طاقت معلوم دی چې دې آیات کې څومره طاقت دی. دا عمل دوباره، دا وظیفه دوباره بیا وورئ. کوم خلک چې دا خواهش لري، دا تمنا لري چې زه د الله د نبي دیدار وکم، په خوب کې د نبی علیه الصلاة والسلام سره ملاقات وکم، د نبی علیه الصلاة والسلام زیارت وکم په خوب کې، نو هغې دپاره دا یو عمل دی چې کله د آرام ځای ته د شپې لاړ شي، د آرام ځای ته ځي، نو دې نه مخکې به اودس وکړي. اودس دې وکړو بیا به راشي خپلې بسترې ته، په خپل د آرام ځای باندې به په سنت طریقه باندې سملي او بیا به چې کوم دی په نبی علیه الصلاة والسلام باندې یو 100 ځل درود شریف ووایي. بیا به دا آیات چې کوم په سکرین باندې لګېدلی د دې آیات ورد به شروع کړي. دا آیات به ډېر وي تر دې پورې چې د دې آیات په ویلو کې، ورد کې تا ته خوب راشي او وده شي. انشاءالله زر تر زره به وګوري چې الله تعالی تا ته د خپل پیغمبر علیه الصلاة والسلام دیدار په خوب کې نصیب کوي او که نه نصیب کوي. دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې ټول مسلمانان د دې نه فایده والي او د خپل محبوب او د خپل خوږ نبی دیدار په خوب کې وکړي. ځکه چې د الله د نبی حدیث مبارک دی، چا چې زه په خوب کې ولیدم هغه زه په رښتیا ولیدم، ځکه چې شیطان منحوس زما په شکل کې نشي راتلی. دا د حدیث مفهوم دی. واخر دعوانا